اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار د خپل پروګرام د خپل یوټیوب چینل اسرار خبریال لپاره حاضر یم. کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو زه په خپل نننی پروګرام کې چې کوم دی نو د عمران خان د 15 مې هغه ازادي مارچ چې کوم د پېښور نه شروع شو او د اسلام آباد پورې چې کوم دی نو هغه تلو په دغه مارچ کې زما هم د چینل چې کوم زما د خبر نیوز چینل زه هغې سره کار کوم. زما ډیوټي لګېدلې وه اسلام آباد ته زه غوښتی شوی وم چونکې په اوله ورځ باندې لارې کوڅې ډېرې زیاتې بندې وې او زمونږ اسلام آباد ته تګ چې کوم دی نو په هغې کې مونږ ناکامه پاتې شو. په دویمه ورځ بیا داسې خبرونه وو چې یاره د دې سره خپل څه اوزار دي آلات دي هغې به کنټینر هم لرې کوي او ورسره به چې کوم دی نو دغه هم لرې کوي د کم رکاوټونه چې کوم دي نو هغه به لرې کوي او دوی به خامخا ځان اسلام آباد ته رسوي او هم هغه شانته وشوه. نو مونږ د تقریبا د انبار نه د پی ټی آی د عمران خان هغه جلوس چې کوم هغه اسلام آباد ته روان کړو ازادي مارچ نو هغه چې کوم دی نو مونږ لاندې کو او بیا د هغه سره روان وو چې اسلام آباد ته ورسېدو. نو تقریبا د شپې مونږ مخکې رسېدلو لکه د شپې تقریبا مونږ زه چې په خپله ورسېدم د خپلو ملګرو سره نو 1:30 بجه وه. خو قدرمنو کتونکو افسوس په دې خبره دی چې دا لانګ مارچ چې کوم دی نو عمران خان کله اعلان کړی د دې لپاره هغه د پاکستان په مختلفو برخو کې چې کوم دی نو جلسې ایښودې وې د هغې دپاره د خلکو د تیارۍ دپاره تقریبا داسې ویل کېږي چې تقریبا 31 جلسې چې کوم دی د دې لانګ مارچ دپاره ده کړې وې. په هغې کې په خیبر پښتونخوا کې هم شوی وې، کراچۍ کې هم شوی وه او پنجاب کې هم شوی وې او خلکو ته دا ویلې شو چې یاره مونږ به د 100 لکو خلکو چې کوم دی نو یو سیلاب دا به اسلام آباد ته مونږ رسو د حکومت نه به مونږ تاریخ اخلو دا حکومت به ختمیږي او د نوي انتخاباتو اعلان به کېږي د هغې په نتیجه کې به بیا راپاسو. هغه اسلام آباد ته د پېښور نه ورسېدو خو هغه شانتې ونه شوه. څومره کسانو په دغه کې زیاتره امکان خو دا و چې عمران خان به چې کوم د پېښور نه 15,000 کسان وباسي بیا به ورسره په چارسده کې چې کوم نه 3,000 ملګري شي بیا به په کرنل شیرخان انټرچینج کې 10,000 د ملکن ډویژن نه ملګري شي دغه شانته به ورسره بیا د صوابۍ نه 15,000 ملګري شي او بیا به 10,000 به چې کوم دی نو دغه نه شنو که لکونه نه 100 لکه نه لاک هم نه کم از کم 50,000 کسان چې کوم دی دا به دی بوځي اسلام آباد ته او هلته به چې کوم دی نو د کوم مقصد دپاره دی ځین دی په هغې کې کامیاب شي. خو هغه شانتې بالکل ونه شوه او عمران خان چې کوم دی نو هغه تقریبا چې په اسلام آباد کې موږ د سینیر جرنلسټانو سره څومره دغه کړی دی نو د هغې مطابق چې کوم دی نو لکه 11,000 پورې کسان د بوتلو په خپله باندې چې کوم دی د خپل ملګري سید الرحمن سره د فضل حکیم چې کوم د سوات ډیډک چیرمین دی د هغه د وراره سره موږ کېناستو د چکدرې د پل شاو کېناو مطلب دا چې روان شو د خان صاحب قابله موږ د انبار نه لاندې چې کوم دی نو را لاندې کړه او په هغه ټایم کې د موټر وی په دوانو سایډونو باندې ګاډي روانو او ګڼه وه داسې نه وه چې نه وه خو هغه چې کوم مومنټم د جوړولو کوشش کړی دغې نه مخکې جلسې کړي وي او خلک یې دې ته تیارولو کوشش کړی چې یاره زما سره په لکونو خلک راوځي نو هغومره په لکونو خلک چې کوم دی نو هغه اسلام آباد ته لانړو او مونږ بیا لاندې په جي ټي روډ باندې لاړو د ده نه مخکې شو چې کله 2026 نمبر چې کوم چونګي ده د هغې نه چې کوم دی لاندې د جي ټي روډ نه سړی کشمیر هایوې ته چې کوم دی نو کوزېږي نو سرینګر هایوې نو هغه ځای کې نه چې بیا مونږ د جي 10 پورې لاړو نو هلته هم پښتانه بچي چې کوم دی نو دا په لارو کوڅو کې ولاړو په ډي چوک کې چې کوم خان صاحب د دې ځای کې نه ویلو چې یاره د پنډۍ او اسلام آباد کارکنان ته زما د درخواست چې دوی ډي چوک ته برای راز ځان ورسوي نو هلته هم د پنډۍ او د اسلام آباد کارکنان چې کوم دی نو هغه شیخ رشید غونته کې سړي نه وو راایستلي کوم چې دا مارچ چې کوم دی نو د خوني جوړولو انتهایي کوشش کړی شیخ رشید د هېچا لیډینګ نه کړی نه هغه د خپلې حلقې نه چې کوم دی نو خلک راایستلی دی بلکې هغه پښتانه بچي چې کوم د دې ځای کې نه رسېدلي د مخکې نه تللي نو هغه هلته کې استعمال شو په هغې باندې شیلینګ شوی دی او هغې چې کوم دی نو زخمیان شوي دي او ډېر د افسوس خبره ده چې شاه محمود قریشي شفقت محمود او شهباز ګل او نور چې کوم د پی ټی آی کی لیډرشپ ته نه هغې د هغه ځای نه چې کوم دی نو را روان شو په کار خو دا وه چې شاه محمود قریشي د ملتان نه جلوس قیادت کولی شیخ رشید د پنډۍ نه کولی شهباز ګل او شفقت محمود چې کوم دی نو هغې د لاهور نه کولی دغه شانته په پنجاب کې چې څومره امیڼګان چې کوم دی د پی ټی آی کامیاب شو هغې له خپلو حلقو نه چې کوم دی نو لکه لیډینګ پکارو جلوسونه را روانولو له پکارو خو هغه شانتې هغې ځکه ونه کړی شوه چې پنجابی بچی چې کوم دی نو هغه هوښیار دی هغه ځان مرګ ته نه نیسي هغه ځان سختې ته نه نیسي پښتون چې کوم دی نو هغه خوار دی
هغه خلک رااله د عمران خان سره د پیښور نه د پښتنو بچو د قتل لپاره، د پښتنو بچو د مرګ لپاره، د پښتنو بچو د انسوګیس خولو لپاره، د پښتنو بچو د سخت ورکولو لپاره چې کوم د هغې د دې ځای نه قیادت وکړو او اسلام آباد ته چې کوم د هغې ځان ورسوو. دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې پښتانه هم پوه شوي دي او هغه شانتې راونه وتل، بلکې په مشکله د اسلام آباد پورې چې څومره وو تقریبا 11,000 پورې خلک یادوي، نو هغه پښتانه بچي وو، هغه پښتنې خویندې وې، هغه پښتانه مشران وو، هغه پښتانه ځوانان وو، هغې لاړه هلته کې بس د دې قام به سړی څه ووایي. خو به هر حال چې څومره خلک ورسره راوتی نو هغه مطلب دا چې پښتانه وو. خو دا وه چې په هغه تعداد کې نو چې کوم مطلب دا چې د هغه توقع وه. خو دا سوال دا زمونږ د دې ځای قیادت چې کوم دی، که هغه وزیر الله محمود خان دی، که هغه اسد قیصر دی او که هغه چې کوم دی نور خلک دی، دا سوال خو کم از کم د عمران خان نه جوړېدی شي. پکار ده چې دوی د هغه نه تپوس وکړي چې شاه محمود قریشي د خپلې حلقې نه ولې جلوس نه رایستو، شیخ رشید د خپلې حلقې نه ولې خلک نه رایستو، شیخ شفقت محمود چې کوم دی هغه د خپلې حلقې نه ولې خلک نه راستو، شهباز ګل د خپلې حلقې نه چې کوم دی ولې د خلکو قیادت نه کوو، یا د پنجاب چې هغه کم نور امینګانو چې څوک وزیر خوراک و په هغه وخت کې چا چې کوم دی څوک د پلانینګ وزیر و، دورونه درې رونه چې کوم دی په صوبایي او قومي دغه کې په وفاقي کابینه کې چې کوم دی شامل وو، هغې چې کوم دی مراعات خوړلي وو، هغې چې کوم دی لکه چیني ګران کړي وو، هغې چې کوم دی خپل ځان له مراعات خوړلي وو. په کار خو دا وه چې هغه خلکو د خپلو خپلو حلقو نه چې کوم دی جلوسونه را ایستلی وی. دا زما د دې قیادت د پښتون قیادت د د اسد قیصر ورسره چې کوم دی د محمود خان او د دې خلکو دغه جوړېږي چې ته د هغه ځای نه راځې هم او د شاپرمان د دې مطلب دا چې حق جوړېږي چې دوی دا تپوس وکړي چې د هغه ځای نه ته راځې د پښتنو بچو قیادت کې مرګ ته نیسي، سخت ته نیسي، ورسره چې کوم لاټي چارج ته نیسي. دا مونږ په خپل لیدل اسلام آباد کې زوما دغه ته نیسي، ته خپل حلقې نه ولې خپل د پنجاب بچي ولې نه راوباسي، ته په ما باندې سیاست کې. خو شکر دار چې پښتانه هم د ساده پورې پوه شو، هغه شانتې ورسره راونه وتل، 11,000 پورې خلک چې کوم دی راوتي. خو دا سوال جوړېږي، دا ځام کومه چې شاه محمود قریشي او دغه خلک چې مراعات یې خوړل په کار ده چې د خپلو خپلو حلقو نه خلک را ایستلی وی او د عمران خان جلسې کامیابه کړی وی. داسې یې ونه کړه نو په کار ده چې په دې باندې بیا مونږ سوچ وکړو او مونږ د نورو خلکو دغه جوړ نه شو. په هغې جلسه کې هم زمونږ وسایل استعمال شوي دي. کله چې عمران خان وزیر اعظم و نو هغه شانتې مونږ خپل زمونږ دغه نه دي راکړي. دا اولنی حکومت ته صوبایي د پي ټي آی چې په دې 3 کاله کې په دې صوبه کې چې کوم دی د ګیس لوډ شروع شوی دی. الان کې جسټس وقار سیټ چې خدای پاک دې وبخي، الله دې جنتونه نصیب کړي، هغه د دې قام دپاره فیصله کړې چې زموږ په وسایلو باندې به چې کوم دی نو لکه زمونږ اختیاري دلته به د ګیس لوډ شیډینګ نه کېږي. خو د پي ټي آی په 13 حکومت کې 3 کاله چې کوم عمران خان کړی دی نو په هغې کې په اولمپي ځل باندې په اوړي کې هم دلته ماته سي ان جي پمپونه بند شو، دلته زما په کور کې چې کوم دی نو د ګیس پرشر ختم شو. زما د صوبې وزیر اعلی چې کوم دی په خپل حکومت کې چې کوم دی ماله دغه حق نه دی اخیستی او په دې اولنی ځل ده چې په سی ان جي دلته کې چې کوم دی نو په اوړي کې دلته چې کوم دی دغه شروع شو. مراعات ماته نه میلاویږي او د سختې لپاره بیا چې کوم دی زما د سیمې خلک استعمالیږي، زما د سیمې ماشومان استعمالیږي، زما دغه ماشومان او دغه د تاسو وکتل چې کوم 2 ماشومان 2 مړه شو، یو د مردان یو د چارسدې، نو هغه هم مطلب دا چې پښتانه بچو او یو چې کوم زخمی شو هغه هم پښتون بچو. هغه شانتې خلک راځي په موږ باندې دلته سیاست کوي. نو زه خو د خپل دغه سره په دې باندې ختموم چې دا باسین صاحب هغه شعر دی چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ولې چې کوم دی نو یو سړی راځي او زما د دې ځای کې نه لیډینګ کې ولې د حلقه نشته. شاه محمود قریشي چې کوم دی هغه 100 ځله په دغې خپل حلقې نه کامیابېږي، دومره په زړونو ووتلی ورسره، ولې هغه د 2,000 کسانو قیادت نه شو کولی چې دی دلته کې راځي. یو مطلب دا چې ما استعمالوي په دې باندې مونږ لږ سوچ پکار دی. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه محمد اسرار له اجازه ورکړئ. د الله په امان.